سلامونه مې واخلئ ملګرو. جنید خان ما په دې ویډیو کې مونږ په یونس خان باندې خبره کوو د 2009 ورلډ کپ د ټیم وینر کپتان چې کوم یونس خانو په د باندې ډیټیل سره خبره کوو. بل د په فټنس حواله سره هم خبره کوو. د یو پریس کانفرنس کړی د تاسو معلومه ده اوس چې ورلد چیمپئن لیګ کم شروع دی کې د پاکستان چیمپئن کپتان دی چې ډیر ښه پرفارمنس د دې ټیم کړی دی. هغه پریس کانفرنس دوران د خبرې کړي د پاکستان ټیم حواله سره د رضوان شاهین بابر حواله سره فخر زمان حواله سره پاغه هم تفصیلا خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. یونس خان د پاکستان لپاره 2009 T20 ورلډ کپ ګټلې دی. پاکستان 2009 T20 ورلډ کپ د یونس خان په کپتانۍ کې ګټلې او چې هغې نه پس پاکستان ورلډ کپ نه دی ګټلې. یو 1992 کې عمران خان پاکستان ته ورلډ کپ ګټلې، یو 2009 کې یونس خان پاکستان ته ورلډ کپ ګټلې دی او یو ICC چیمپئن ټرافي چې کومه ده پاکستان سره د سرفراز په کپتانۍ کې پاکستان ګټلې وجي. یونس خان بچرته تاسو په ټي وي شوګانو کې نوی کتلی چې د پاکستان په ټیم باندې یا د پاکستان کلاډیانو باندې تنقید کړی وي چونکه دا یو چیمپئن کلاډي د پاکستان د پر ډیر زیات رنزونه جوړ کړی دي. اده کچره ما اوس کرکټ کیریئر تاسو سره شروع کړو ویډیو ډیر زیات لینتي شي خو د ټیسټ کې هم پاکستان د پر ډیر زیات رنزونه کړي. ون ډے کې هم میډل اډر یو بهترین کلاډي خو د بچرته تاسو په شوګانو کې نوی لیدلې دی. بچرته تاسو بیجا تنقید د پاکستان کلاډیانو باندې نوی کتلی. کرنټلی تی پرون په یو پریس کانفرنس کې تاسو د یو صحافي ته تاسو کو چې آیا د پاکستان ټیم نه شاهین بابر فخر زمان رضوان وکل پکار دي نوجوان کلاډیان راوستل پکار دي کنه د ولوي بالکل نه دی وکل پکار. دا رضوان شو شاهین شو بابر شو فخر زمان شو دای په ډیر مهنت باندې وای ټیم ته راغلی دي. وای څنګه ته داسې د ټیم نو باسي. وای په 2003 کې څنګه چوز د پاکستان کرکټ ټیم حل دی. وای داسې په 2003 کې هم پاکستان کرکټ ټیم ورلډ کپ بایلل ډیر بری طرح ناکام شو. هغه ټایم کې راشد لطیف و زوما عبدالرزاق را سره شاهد افریدی وای موږ څلور 15 کلاډیانو چې موږ ذمہ داری وچته کا موږ را یو ځای شو څلور 15 کلاډیانو او نور مزان سره ینګ کلاډیانو واغشتل په ټیم کې. هغه ینګ کلاډیانو موږ ځان سره ټرین کو وغینه مخه کلاډیان جوړ کړي. نو اوس هم پاکستان کرکټ ټیم کې درې څلورو کلاډیانو له ذمہ داری چتول پکار دي اتفاق کې راوستل ځان پکار دي او ځان سره نوجوانان کلاډیان شاملول پکار دي. وای ځان سره مخ کې بوتلل پکار دي او داسې کلاډي سلیکټ کول پکار چې په میرټ باندې ته سلیکټ کې په شفارس او پسند خبر فیورټیزم ته وای او باسي مطلب نیپوټیزم ته او باسي او ته یو کلاډي روچت کې په دغه په پرفارمنس باندې په ډومېسټک پرفارمنس باندې وغه بیا ته ټیم کې ځان سره کېری کې مخ کې بوزي وغه نه غټ کلاډي جوړ کې. وای مونږ هم دغه رنګ 2003 کې کړیو څلور 15 سینیئر کلاډیان را یوځای شو او جونیئر کلاډیان مزان سره ټیم کې یوځای کړل او وای مزان سره کېری کړل جی ای مزان سره مخ کې بوتل وغه نه بیا مونږ ډیر ښه کارونه وشتل پاغي باندې بیا مونږه میچز هم ګټلو. نو شاهین بابر او فخر زمان حواله سره رضوان حواله سره یونس خان پرون پریس کانفرنس کې ویل دي چې دا کسان د ټیم نه بهر کول نه دی پکار ولې د ټیم نه بهر کوي د ډیر غټ مهنت کړي دي په مهنت باندې د زیل راغلي دي هڅه ټیم کې نه دي شامل هڅه د پاکستان انټرنیشنل کرکټ ټیم نه دي راغلي دای مهنت کړي نو ال دې ټیم ته راغلي دي. بل دغه چې چیمپئن لیګ ورلد چیمپئن لیګ یونس خان کپتان دی نو هغه دغه کپتانۍ حواله سره دغه فټنس حواله سره خبرو کو نو فټنس حواله سره هغه خاندل چې بس زما خو مرتیر دی خو که وای دا قبر د مړی ته وای د قبر د هر څه پته لګي. وای تاسو له ما تاسو له فزیکلی ښکارم خو دنه چې ما کې سبي ماریان دي یا سونه خوګيږم وای د تاسو له پته نشته دي. شاهد افریدی او د تجمل حواله سره په ټیم کې وچ د دوه کلاډیان ما سره په ټیم کې انجری شکار دي خو زه سوچ کوم زه پلان جوړوم چې دای دواړه انجری دي دای مال یو اور نیم کول شي دای اور نیم ز چرته وباسم دغه د لپاره زه پلان کوم او دای ځان سره یوټیلایز کوم. نو دا یو د بیسټ کپتان غټه نشانی ده چې هغه ځان سره یو کلاډي یوټیلایز کی هغه ځان سره انجری کلاډي یا یو نپټه کلاډي ځان سره یوټیلایز کی وغه نه پراپر کار واخلي. نو دا هر کپتان هر کلاډي نشي کوله چې څنګه یونس خان کوي. نو دا یونس خان حواله سره اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام.